چې د مور او پلار په بچو باندې څه حقوق دي چې دوی په بچو څه حق ادا کوي. تر دې پورې مو ویلو چې د خپلو بچو دپاره به دینداره مور ګوري، د دیندارې مور انتخاب به کوي. الله تعالی بچي ورکړه، د لومړی کار چې کوم دی هغه د بچي دپاره د ده په ښي غوږ کې بانګ ویل او په ګس غوږ کې د بچي اقامت کول. بیا ورپسې په اوومه ورځ باندې د ماشوم چې ده نو سنت کول او عقیقه کول. تر دې پورې موږ را رسېدلي چې عقیقه سنت عمل دی چې د نارینه ماشوم چا کره پیدا شي او یو سړي د الله تعالی وس او طاقت ورکړی وي، نو دوی به دوه اسپري حلالوي، دوه بزي به حلالوي او دغه رنګې یا ماشومه دا چینی ده نو که د هغې د عقیقه کوي نو د هغې د طرف نه به یو بزه یو اسپري هغه چې په هغه باندې قرباني کړي او دا سنت عمل دی. بعضو موقعو کې داسې وي ولې دا اوومه ورځ باندې سنت عمل عقیقه کول دي، نو که د چا نه مثال عقیقه پاتې شوې وي نو هغې په څوارلسمه هم کولی شي، په یوویشتمې هم کولی شي. دغه رنګې تاریخ معلوم کړي نو هغه هر وخت د هغې مطابق چې کومه ورځ د دې راځي هغې باندې عقیقه کولی شي. بیا انسان عقیقه وکړله او دغه رنګې پسکوري یا بیزي حلالې کړلې، نو ښه خبره دا ده چې دغه غوښه دې یا صدقه کړي، دغه شان دې ورکړي، یا یې دې پخه کړي او مېلمانه چا به ګاول دغه رنګې یار دوست چې څومره وي هغه دې راوغواړي او په هغې باندې دې وخوروي. بعضې موقعو کې داسې مو شي موږ اکثر وایو یا د قربانۍ غوښه شي یا د عقیقې غوښه شي، نو خپلې پسکوري حلال کړي او موږ عقیقه وکړله او فرج او بریزر کې سنبال کړي او خپلې وکړي. نو ښه خبره ده، بیا خو ثواب به هغه ملاوېږي چې دې په بل وخورئ. که ته وایې چې یاره دا خو د پسکوري غوښه ده او دا په 2,000 روپۍ کیلو ده، زه به بل چا ته ورکوم، دا ښه خبره نه ده. نو بیا ضرورت څه چې تا حلالوله، ځان به دې ښه په سور باندې په 2,000 روپۍ د 3 ورځې پس کیلو د کساب نه راوړله. نو ښه خبره ده الله چې عقیقه دې وکړله نو هغه صدقه ورکړه، دا د دې ماشوم د سر صدقه شوه. الله تعالی به د دې عقیقې د وجې د ده نه مرضونه او دغه رنګې نور څه شي دي دې ماشوم ته کوم راځي هغه به الله لري. نو دا به شو د ماشوم د نوم سره او دغه رنګې د عقیقې سره او د سنت سره خبرې شوې. ورپسې د ماشوم چې کوم حق دی نو هغه د مور پی دی چې مور به کله پی ورکوي او بیا قرآن د هغې میعاد هم ښوده دی چې ماشوم ته به خپله مور تر کومې مودې پورې پی ورکوي نو هغه 2 کاله دی او دغه رنګې یا 2.5 کاله دی. نو 2.5 کاله پورې به هغې کې د امام صاحب او د صاحبینو اختلاف دی، خو بیا چې ډېر وي نو کم از کم 2 کاله چې هره مور خپل بچي ته پی دا ورکړي. د نن زمانې سره وګورو نو اکثر میندې داسې وي چې هغه خو چونکې ډیجیټل وي او د نن زمانې سره موږ تعلیم یافته یو دا یو نو ماشوم ته پی نه ورکوي او وایي پی کم دی او دا دی هغه دی ولې دې سره به زه خرابېږم او صحت به مې خرابېږي. نو هغه زور حالانکې دا پی ورکول دا خو هم په مور دی چې کم از کم بچی دی. نو ډاکټران هم دا وایي چې د بچي دپاره د ټولو نه بهترینه غذا او ده ته چې طاقت میلاوېږي نو د مور پی دی چې مور دې ونه خپل پی ورکوي، په دې کې نقصان نشته، په دې کې جراثیم نشته. الله تعالی د دې دپاره ښکلې تیار کړي دي. نو د بچي دپاره د مور پی د ټولو نه بهترینه غذا ده او دغه رنګې د ډبو پی شو نور شو. نو پکار دا دي چې هرې مور له پکار دي چې هغه خپل بچي ته خپل پی ورکړي. بعضې موقعو کې ما ووایي چې داسې وي چې بچي ته پی نه ورکوي او پلار ته وایي ډاکټر ورته دا لیکلي دي ډبه ورته بدلوه او په 800 روپۍ یو ډبه راځي او 3 ورځې پس بله راوړه. نو کوشش به دا کوو چې هره مور به خپل بچي ته خپل پی ورکوي تر کومې پورې؟ تر 2 کالو پورې. ورپسې ماشوم ته پی ورکوي او ماشوم دومره شو چې خبرې زده کړلې او دغه رنګې چې ده نو د دې ټایم راغی چې دا ماشوم د 2.5 کالو کې بس ماشوم خبرې شروع کوي. نو چې کله ماشوم د خبرو شروع کوي نو پکار دا د مور له پکار دي
چې په دغه وخت کې د دې ماشوم شروحات چې کله کېږي نو لومبی دې ورته الله وښيي، لومبی دې ورته الله وښيي، کلمه دې ورته وښيي، یو ټکي دې ورسره روزانه یادوي چې ماشوم ولې دا خو ماشوم د دې به یو خبره ستا اخلي او دا به ذهن کې پرته وي، نو پکار بالخصوص مور له پکار دي، بالخصوص مور له پکار دي چې په دغه وخت کې دا پوره نگراني وکړي، دغه وخت کې د ماشوم پوره نگراني وکړي او دې ماشوم ته لومبی شروحات د الله نوم ورته وښيي، دغه رنګه نور روزانه ورته یو ټکی ښيي، یو ټکی ښيي. او نن سبا وګورو چې ماشوم خبرې زده کول شروع کړي نو واړه ورته کنځل خیر ته کنځل وکړه، پلار لا خوشحالېږي، مور لا خوشحالېږي، ته بیا ووایه، ته بیا ووایه، نو دا لومبی د هغه چې کوم هغه شروحات هغه یې په کنځل وکړو، بیا هغه انټرنیشنل کنځل کوي چې هغه په هغه لغاتو کې هم نه میلاوېږي، بیا او دا زده کوي د چا نه لومبی ډېر ژوند او ډېره زندګي په کور کې د شروحات شوي، یې مور کنځل کوي، یې پلار کنځل کوي، یې بابا کنځل کوي، نو هغه ماشوم په هغه معاشره په هغه کور کې لویږي، نو که ته ډېر نصیحت کوې نو ماشوم به خامخا اثر د مشرانو نه اخلي. د دې وجې علما لیکي کوم مور پلار دا غواړي، کوم والدین دا غواړي زموږ ماشومان دې دینداره وي، د دوی د دین زده کړي، دوی د معاشره کې خپل ژوند او اصول تېر کړي او دوی د یو داسې ژوند جوړ کړي چې د هغه زموږ د معاشرې دپاره یو نمونه وي، د هغې دپاره د ټولو نه مخکې به مور او پلار دې بچي ته ماډل جوړېږي، چې مور او پلار د دې بچي مخکې ماډل وي چې دا بچی باندې نظر لګي نو د ده به په مور لګي او په پلار به لګي، نو چې مور پلار دیندار وو بچی به اثر اخلي، دینداره کېږي به، او که چېرې مور پلار داسې وي چې هغه بېدینه وو، مور پلار سهار او ماښام نه کتل کنځلې کولې، مور پلار د دې تمیز نه کړ چې دا ښه دي او که دا خراب دي، مور پلار د دې بچي ته دا نه ښول چې دا غلط دي، دا ناجایز دي، دا حرام دي، او بچي ته یې بلکل شاباس ټیک وایي، او دا او په خپلو کې په هر وخت کې داسې وو په مابین کې چې جنګ او جګړې، نو دغه ماشوم بچی چې د دوه نیمو درېیو کالو دی د شروحات د دې ریکارډینګ شروع کړو، دې مور ته ګوري، دې پلار ته ګوري، ورکه چې زما په پلار کې دې څه کوي، دې څه ته غلط کوي، څه ته ټیک کوي، زما دا مور څه ته غلط کوي، څه ته ټیک کوي، نو دې د مور پلار نه اثر اخلي، شروحات یې غلط وي. د دې وجې د مور پلار د بچي دپاره ماډل جوړېږي، نو هغه به بچی اثر اخلي، نو که مور پلار په خپله د موبایل نه وزګارېږي یا بچي ورسره یو ځای ناست دی د 2 کالو دی، نن سبا ما ورته وګورو مشران به په موبایل نه پوهېږي او دا ماشوم د 2 نیمو 3 کالو به داسې پوهېږي چې ګوټ ګوټ به ورته معلوم وي، ولې موږ د هغوی تربیت سوچ مو نه دی کړی چې دا ماشوم به چېرته ځي، د ده به آخر کې نتیجه سره وځي، یا پلار له سوچ پکار دی چې په ما د بچي څه حق دی چې زه د تربیت څه وکړمه، د ده تربیت خو دا نه ده چې ده له پیسې راوړه، د ده تربیت خو دا نه ده چې دی موبایل غواړي ته ورله موبایل ورکړه، د ده تربیت خو دا نه ده چې ته ورله ځمکې واخله، ته ورله ګاډي واخله، د ده تربیت خو دا ده چې ته د ده نه صحیح مسلمان جوړ، خو صحیح مسلمان به هله جوړېږي چې پلار هم صحیح مسلمان وي، پلار کې هم دیني، پلار هم 100% د دین چلېږي، پلار هم لمونځ کوي. یاد ساتئ که چېرې په کوم کور کې مور او پلار د سهار لمونځ نه پاسي، دی لمونځ نه کوي، مجال نشي پیدا کېدی چې بچی دې پاسي په خپل ځینې او دی دې لمونځ وکړي، ولې دا خو والدین دي، دا خو مشران دي، دی به سهار وختي پاسي او بیا بچی دې نو څه کوي ماشومان به پاسي. له دې وجې عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ماشومان د 9 کالو شو، د 9 کالو ته ماشوم ورسېدو چې هغه هلک وي او که جینۍ وي، تاسو یې په لمونځ ودروئ، تاسو یې په لمونځ ودروئ. علما لیکي چې د 9 کالو نه مخکې دا 9 کاله چې کوم دي دا د دوی د لبو د وخت دی، دې کې دې ښه لبې وکړي، دې کې دې هر څه وکړي، ماشوم باندې زورونه مه کوه، په زور ته علم مه نه زده کوه چې ته دا زده کړه دا زده کړه، بوج پې مه اچوه، دا 9 کاله دې بلکل فري کړه، دا 9 کاله د دې بلکل فري وي، داسې دې هم نه وي چې روان دي شي، خو کم از کم بوج پې مه اچوه، خو چې د 9 کالو شو بیا دې بوج ور واچوه، چې د 9 کالو شو بیا دې بوج ور واچوه، نو چې د 9 کالو شوي په لمونځ دې ودروه، او چې د 10 کالو شو او لمونځ نه کوو
نو شریعت مور او پلار ته وایي چې مونځ نه کوي یې وهه او ورسره دویم څه وایي وایي بسترې ولې جدا کړه. نو د مور او پلار دپاره ضروري دا دي چې دوی به د ماشوم صحیح تربیت کوي، د دوی به پوره نګراني کوي. نن ما ورته سوچ وکړو وګورو ماشوم سکول ته نه ځي، ماشوم د 5 کالو لا شوي نه وي، زما هم ذهن جوړ دی، د هر مسلمان د هر بنده ذهن جوړ دی چې چېرې دا سکول دې بچي ونه وي نو د ده مستقبل به خراب وي، دی به ټاټکۍ چلي، دی به خرګاډي چلي، دی به دا کوي، دی به دا کوي. نو چونکې دنیا موږ ته مخې ته ده، د دنیا پیسې مخې ته دي، نو د هغې حقیقت زموږ زړه کې پروت دی. او چې شریعت موږ او تاسو ته ویلي دي چې ګوره د 9 کالو شو په مونځ ودروه او د 10 کالو شو مونځ نه کوې سزا ورکړه. مور او پلار د هغې تپوس نه کوي چې ولې، او تپوس ځکه نه کوي چې پلار په خپله مونځ نه کوي، پلار په خپله نه پاڅي، پلار په خپله د مسجد خوا ته نه ځي، نو هغه به ملامته نه وي چې بچي ته چې ته مونځ نه کوې. بچی به په وړه خوله وایي، ماشوم به وایي چې دادي ته خو مونځ نه کوې، بابا ته خو جومات ته نه ځې، ما ته څنګه راځه چې دواړه وکړو. نو کوشش به دا کوو چې د خپلو بچو دپاره به ماډل جوړېږو، نو هله به دا بچي زموږ نه اثر اخلي. نو خبره مې دا کوله چې بچي د 2 کالو نه عمر د ده سیوا شو، مور ورله خپل ځای ورکړل او ده د خبرو شروحات وکړو، زده کول یې شروع کړه چې دی خبرې زده کوي. نن بابا وایي، سبا به چې دی نو مور وایي، بیبي به وایي. نو په دغه ټایم کې مور له پکار دي چې څه وکړي دې ته الله وښایي، شروحات ورله داسې وکړي چې ورته الله وښایي. او د پلار نه ډېره ذمهواري دا د مور ده. ګورئ مور یې لومړی تربیتګار ده، د مور غېږې لومړی تربیتګاره چې مور تربیت کوي او صحیح کور غواړي نو ماشوم بل چا ته ضرورت نشته. ولې مور سره ژوند او زندګي ډېره ده. خو الله دې وکړي چې زمونږ میندې د خپلو ماشومانو ته د تربیت کولو دپاره فارغې شي او څه موږ په خپله مصروفه کړي دي. غټ مصروفیات هغه موبایل دی، موبایل هغه موږ ورکړی دی، بس هغه شته هغې کې مصروفه دي، هر څه هغه نوجوان دی او که هغه نارینه دي او که هغه زنانه دي، نو دا داسې ملګری دی چې بل چا ته ضرورت نشته، په دې کې به هر وخت مصروفه وي. نو چې کله میندې فارغه شوې نو هغه به د بچو تربیت وکړي، نو ځان به فارغو دې ته چې د بچو به صحیح تربیت کوو. یو وړه غونډه کې واقعه د مور د تربیت چې وړه غونډه کې واقعه د مور د تربیت یو عالم تېر شوی دی، یو عالم تېر شوی دی او هغه هندوستان سفر یې ډېرې کړې، ما نه نوم یې رسېد، هندوستان سفر یې ډېرې کړي دي. په یو سفر کې په لکونو هندوان د هغه په لاس باندې مسلمانان شوي دي، خلکو ورسره بیعتونه کړي دي. نو یو موقع باندې راغی او مور یې ناسته وه، مور له پښتو زور کړو، حالانکې بچو ته هم پکار دي چې هغه د مور پلار داسې خدمت کوي چې زور والا کوي، چاپي والا کوي، مور ته څه وایي، پلار ته څه وایي چې څنګه ته وایې هغه شان دې به کومه. نو دې ډېر زیات خوشحاله و. نو مور معین الدین نوم یې دی، معین الدین چشتي رحم الله. نو مور ورته وایي بچي ډېر خوشحاله نه یې ته مینه څه چل دی؟ مور ډېر زیات خوشحاله وه. مورې په دې سفر باندې تللی ومه، دومره هندوانو زما په لاس ایمان راوړه، دومره خلکو ما سره بیعت وکړه، اوس هم چې هندوستان ته ورشي نو خلک د هغه مزار له ځي. نو مور ډېر خوشحاله یم. نو مور ورته دې کې ستا څه کمال دی، په دې کې ستا څه کمال دی، دا کمالات خو ټول زما دي. نو یو بل سره ګپ شپ لګوي. نو مور څنګه ستا دي، چاپي والا هم کوي، مور ستا څنګه دي؟ سختې ما برداشت کړې، لږې ما برداشت کړې، سفر ما وکړو او ته چې مور دا زما کمالات دی، دا ستا څنګه کمالات دی؟ دا خو ما زما هر څه په خپل قابلیت کړي دي، سختې مې برداشت کړي دي. مور ورته واوره بچی واوره، یو څو خبرې درته کومه. لومړۍ خبره چې ته کله ماشوم وې، ته کله ماشوم وې او ما تاله پای درکوله نو چېرې داسې نه دي شوي چې ما تاله بې اودسه پای درکړي، ما تاله بې اودسه پای درکړي وي. زه به تا به ژړل خو زه به لومړی لاړم، ما به اودس وکړو نو بیا به یې ته پای ته واچولو. نو یو اثر دا دی. دویم اثر دا دی چې ته کله لږ ښه شوې نو داسې نه چې بنده باندې پړه واچوه چې زه په کومه ځي، زه به درنه خلاصه یم او زه غم غرض به دې راسره نه وي، کور به راته شور نه کړې، زه بهر ګرځه نه، بلکې چې ته د خبرو کولی شوې او لږ ښه شوې، بهر وتې شوې نو بوتلې به مې او استاد سره به مې کښېنولې
دا ته مې هغه به ته هلته دین خو ما به کور کښېنولې ده ته به مې الله دا د الله صفات به مې زه بیانول د پیغمبر واقعات به مې درته بیانول نو ګوره یو مې دا عمل دی چې ته مې کلاو پرېښودی نه یې په خپله نګرانۍ کې مې ساتلی په خپله دا ګوره والدینو ته وایم چې ګوره دا زمونږ دپاره هم دې کې سبق دی چې خپل ماشوم دا نه ده چې بس دا ماشوم وشو ته سهار کار نه ځه ماښام راځه تپوس مه کوه چې بچی څه کوي چېرته ځي چا سره کښېني چا سره پاڅي او بس پیسې دې په ګاډي بس زه د مور نه اخله یا به زه در کومه تر وخت دې تېرېږي او تپوس هم نه کوي نو مور ورته وایي چې ګورې د خپلې نګرانۍ نه مې باسلې نه کوڅه په کوڅه به ګرځېدم چې زما معین الدین بچی چېرته دوپر نه شي چېرته نشیانو عیسیانو سره کېني وي چېرته عیسي نه شي چېرته دار نه شي بله خبره درېیم نمبر خبره دا ده بچې ته به چې په سفر ووتې دي ته چې کله لاړې هندوستان ته لاړې نو زه په مصله باندې ناست وم په لپه لپه دعاګانې مې درته کولې نو دا زما د دعا اثر دی نو ګوره ځوانانو لار ساتئ دا مور او پلار بچي ته خیرې نه کوي خیرې کوي هغه ډېر هغه بدقسمته اولاد دي چې هغه مور پلار دې ته تیار کړي چې هغه ته خیرې وکړي او د مور او پلار د خیرې نه ځان ساتئ نو مور ورته څه وایي دعاګانې د دې نه اخیستل پکار دي او د مور او پلار دعا به د زړه نه څنګه وځي دوه خبرې ورسره سمې وکړه پلاره ته څه وایې څه چې ته وایې هغه به کومه ته څوک خوشحاله یې ته زما مشر یې مور ته وایې چې ته څه وایې هغه به کومه که د پیسو ته ضرورت دي که د خدمت ته ضرورت دي نو هېڅ هم مه ورکوه دوه خبرې سمې وکړه د مور او پلار سره دا مور او پلار به درته چې په مصله کښېني دعا به درته کوي نو مور ورته وایي بچی ته به چې ووتې دې او روان به شوې نو ما به لاس اوچت کړه چې زما بچی په سفر تللی دی یا الله په خیره کور ته راولي یا الله د دین محنت ترې واخلي اسلام ته زور کې نو دا زما دعاګانې دي نو په دې بچي کې د ټولو نه غټ اثر د چاو صرف د مور ورڅخه مور زیات اثر چې مور د دې بچي تربیت وکړو نو والدینو ته بالخصوص وایم چې ګورې وایو دا چې زما دا بچي دې دینداره وي دی دې دین زده کړي دی دې سبا نه وپېژني چې دا زما پلار دی دا مې مشر دی دا مې کشر دی دا مې مور ده دا مې خور ده دا مې ګاونډي دی دا مې عزیز دی دا مې رشته دار دی دا دین دی دا اسلام دی دا غلط دی دا ټیک ده نو چې دا وپېژني نو د ده تربیت وکړو ده ته دین وښوه او که چېرې نن ته د ده تربیت او دین ده ته د دین د ښودلو نه اوزګار نه یې ته دنیا کې ځان نه مشغوله یې نو بیا یاد ساته دا بچی به ستا دپاره سر د درد ګرځي نو د مور او پلار ذمه داري جوړېږي څنګه چې مې وویل چې مور او پلار به لومړی بچو ته ماډل جوړ شي بچي به دی ته